بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. زما عزتمندو الله جل شانو زمونږ او ستاسو تمام دنیا د انسانانو د پیریانو دنیا او د آخرت پوره کامیابی په خپل پوره دین کې ښودله. پوره دین به زمونږ اسو په ژوند کې راځي د نبی علیه السلام په مبارک محنت سره او د ختم نبوت برکت سره. دا مبارک زما او ستاسو د ټول مسلمانانو ذمہواری ده. دا پر الله جل شانو مال را کړی، جان را کړی، وخت را کړی چې دا موږ او تاسو د الله تعالی د دین لپاره ولګو. زموږ دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي او زموږ سو کامیابي الله تعالی په اعمالو کې ښودله. په اعمالو زموږ دنیا هم کامیابي او د آخرت هم کامیابي ده. دنیا خو لږه زندگی د ختمه بشي، خو د آخرت زندگی چې د هغه په مر شروع کې اختتامي بالکل نشته. نو چې موږ تاسو هر ځای کې یو د شپې او د ورځې موږ په اعمالو کې یو. نن زه تاسو ته یو عمل ښیم چې هغه سهار مانځنه وروستو 3 ځله ویل غواړي او د ماښام د مانځنه وروستو 3 ځله ویل غواړي. د هغې فایده څه ده؟ اولنۍ فایده یې دا ده چې د قیامت په ورځ به الله جل شانه دا انسان راضي کوي چا چې دا عمل کړی په دنیا کې د سهار مانځنه وروستو او د ماښام مانځنه وروستو دا عمل یې کړی. نو د قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده. مور پلار به د اولاد نه تښتي، اولاد به د مور پلار نه تښتي، ښځه به د خاوند نه تښتي، خاوند به د ښځې نه تښتي، رور به د رور نه، دوست به د دوست نه، څوک پر چا په کار باندې نه راځي. نو د هغې ورځې لپاره دا تیاری دی. نو په هغه ورځ به الله جل شانو دې راضي کوي. اولنۍ غټه پیدا پکې دا ده چې الله جل شانو به دې راضي کوي. څومره یعنې اوچته یعنې مرتبه شوه چې د قیامت په ورځ الله رب العزت د خپل بنده راضي کوي. ځکه د قیامت په ورځ به خلک وایي چې موږ الله راضي کو، الله زموږ راضي شي او موږ چې زموږ جنت فیصله وشي. هر سړی به په یاره کوي. خو دغه ورځ به دا انسان خوشحاله چې چا د سهار د مانځنه وروستو د ماښام د مانځنه وروستو دا وظیفه او دا عمل چې دی کړی او د منکر د نکیر سوال جواب هم په قبر کې د منکر نکیر سوال جواب به ورته الله جل شانه آسان کړي. هغه څنګه چې کله انسان په قبر کې کېښودی شي او د کفن دفن وشي او دا خلک چې 7 قدمه چې دی راواپس شي، د 7 قدم پورې چې دو کله راشي نو په دو پسې چې دی انکر منکر چې دی هغه راورسي او چې کله راورسي دنه سوال او جواب چې تپوس کوي. نو د هغې تپوس د اسانۍ دپاره دا کلمه چې څوک سهار ماښام وایي الله تعالی به ورته دغه عمل چې دی یعنې آسان کړي. د قبر کې د منکر نکیر سوال جواب ورته الله جل شانو آسان کړي، په اسانه به دی چې دی یعنې د هغې جواب ورکړي. او نور هم چې دی ډېر زیاتې پیدې دي زموږ سره په اعمالو کې کامیابي ده. هغه وظیفه هغه عمل چې دی هغه دا دی تاسو ته یې زه یم زده یې کوئ او په خپله پې عمل وکئ او نورو ته یې د الله د رضا لپاره د رسولو کوشش وکئ. په کومه طریقه چې تاسو رسولی شئ، که زباني رسولی شئ او که په کومه طریقه تاسو دا رسولی شئ، خو نورو خلکو ته دا ورسوئ چې نورو خلکو ته هم د دې فایده ورسي. زموږ او ستاسو کار دا دی چې موږ به مسلمان ته فایده رسوو. نو هغه کلمات دا دي: رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نو چې دا سهار مانځه بسې او ماښام مانځه بسې 3 ځلې موږ وایو نو زموږ او تاسو ته به دا فضیلت حاصل شي. او چې دا فضیلت موږ او تاسو ته حاصل شو د مرګ نه وروستو فوراً چې دی قبر دی، د قبر زندگی به بیا د خوشحالۍ په حشر کې به د خوشحالۍ زندگی او دغه شان الله جل شانو به چې دی یعنې دا بنده راضي کوي او چې الله یې راضي کوي بس د جنت ځای دی او جنت همیشه د خوشحالو ځای دی. همیشه به دا انسان ځواني چېرته بوډاوالی نه راځي، همیشه به دا انسان صحتمني چېرته به له بیماري نه راځي، همیشه به دا انسان چې دی په چین سکون راحت خوشحالي کې چېرته به له خفګان نه راځي او عمر به الله جل شانو ځواني چې دغه به الله تعالی چې دی یعنې وای دی به 33 سال عمر په عمر کې. نو څومره یعنې د خوشحالۍ زندگی د جنت هغه الله تعالی د مسلمانانو دپاره چې دی د میلمستیا ځای تیار کړی دی. نو په خپل هم دغه ځای ته لاړ شو او کوشش دغه ځای تلو وکړو او نور هم د دې دپاره تیار کړو. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې باندې د سیمولو کول توفیق راکړي. دا کلمات درته یو پیر بیا وایم او دا ښه په غور واورئ او زده یې کړئ، عمل پې وکړئ، نورو ته یې د رسولو کوشش وکړئ. رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. الله دې ما او تاسو له د صحیح عمل کول توفیق راکړي. آمین.